د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډېر اسماعیل خان سیمه کې نامعلومه وسلوالو د تیل او ګیس په یو کپنۍ برید کړی چې د پولیس چارواکو په وینا دوه پولیس پکې وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د سیمې څخه پولیس سرچینو د نهه پرواز ویلي چې دا برید د نهه او چهارشنبې په میاشت شپه کې د بلوچستان صوبې سره لګېدلې. د ډېر اسماعیل خان درزنده سیمه کې د تیل او ګیس د یو شخصي کپنۍ په حفاظت مامور پولیس عسکرو باندې شوي دي. سرچینې وایي چې وسلوالو د شپې کې د الحاج په نوم دغه کپنۍ باندې د سپکو او درنو وسلو نه تر سړزې کړي دي چې پکې دوه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د وژل شوو پولیس پیژنګلو د خان عارف او رحمت الله په نومونو شوې ده. همدغه شان په برید کې د پولیسو یو اسسټنټ سب انسپکټر علمشیر، سپاهي فضل الرحمن شاه او عطاالرحمن ژوبل شوي دي چې د علاج لپاره د ډېر اسماعیل خان پوځي روغتون ته رسول شوي دي. سرچینه زیاتوي چې په ژوبلو کې د علمشیر او فضل الرحمن شاه حالت ډاکټر مرغونی خایي. په سمدستي توګه د دې برید پړه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. خو په نږدې وختونو کې چې خیبر پښتونخوا کې په امنیتي ځواکونو پولیسو څومره بریدونه شوي، هغې کې د زیاترو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې خو پرون د ګل په شپه د پاکستان پوج ویلي چې د خیبر ضلع په تیرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو جګړه شوې چې پکې د پوج یو لوړپوړی رتبه افسر په شمول درې نور عسكر وژل شوي او و عسكر جوبل شوي دي. د پوج د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر ترمه په جګړه کې درې وسلوال وژل شوي او درې نور جوبل شوي خوم دي. تر دې وړاندې 13 هفته د ډېر اسماعیل خان سره په پیوست د پنجاب په میاوالی ښار کې ترهګرو د هوایي فوج په مرکز وسلواله حمله کړې وه چې د فوج په وینا د دغه حملې په مخال د فوج ځوابي عملیاتو کې 9 ترهګر وژل شوي. په میاوالی ښار کې د هوایي فوج په مرکز د حملې نه مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې ترهګرو سره د نښتې په مخال 2 پوځي عسکر وژل شوي او ډېر اسماعیل خان سیمه کې په بمي چاودنه کې یو پوځي جون د لاسه ورکړی دی. د جمعې پرواز فوج د بلوچستان ایالت په گوادر ضلع کې خوم د وسلوالو په یو برید کې د 14 پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پخلی کړی وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400